باندې هغوی بیا خپل یو مغربي تهذیب مناوهي او دا وایي چې مونږ د خپل حق دپاره اواز اوچتو. تعالی چې شریعت کم حق درکړی دی، اسلام کم حق درکړی دی، دین کم حق درکړی دی، شریعت محمدي کم حق درکړی دی، هغه تا ته په یو مذهب کې هم نشي میلاوی دی. کوم چې تا ته د شریعت محمدي هغه په دین کې میلاو شوی دی، په اسلام کې میلاو شوی دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شریعت کې تا ته کم حق میلاو شوی دی، هغه تا ته په یو دین، په یو مذهب، په یو قوم په دې کې نشي میلاویدلی. ستا دا ناره غلطه ده چې ته وې زه د خپل حق دپاره تپوس کوم، زه د نارینهو په شانتې حق واخیستل غواړم. نارینهو لره الله رب العالمین هغه حق ورکړی دی، زنانو لرې د هغوی حق په خپل طریقه باندې هغه هغوی ته حواله کړی دی. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. د دې سړو دپاره هم حقونه دي او د دې ښځو دپاره هم په دې سړو باندې خپل خپل حقونه دي. هغه شریعت هر یو ته خپل حق حواله کړی دی. دا ناره نه ټیک نه ده چې زه د خپل حق وصولولو دپاره په بازارونو باندې راوځم، زه چې دی نو د خپل حق غوښتلو دپاره روډونه بلاک کړم، زه میلیون مارچ وکړم. شریعت ستا په هر ځای کې خیال ساتلی دی. د جاهلیت زمانې ته وګوره، راشه د جاهلیت په زمانه کې زنانه نسل چې کومو دا هغوی د سره په انسانیت کې نه حسابو. زنانو ته به یې د زنانو حق د سره ورکو نو په میراث کې به دوی ته حصه نه ورکوله، په نورو مشورو کې به زنانو ته حق نه و چې هغه مشوره ورکړي، په جرګو کې به زنانو لره د مشورې کولو حق نه و چې هغوی چې دی نو هغه جرګې والا ته خپله مدعا پیش کړي. شریعت دا ټول هر سره د جاهلیت د زمانې رد کړلو او زنانه ته وفرمایل چې ستا دپاره هم حق دی او د نارینهو دپاره هم حق دی، ستا دپاره هم په میراث کې حق دی او د نارینهو دپاره هم په میراث کې حق دی. د جاهلیت د زمانې رسم دا و چې کله به هغوی په میراث کې میراث تقسیمو، زنانه به یې د هغوی نه مستثنا کړلې، ماشومان به یې د هغې نه مستثنا کړل، بوډاګان به یې د هغې نه مستثنا کړل. دا د هغوی یو مدعا وه، دا د هغوی یو دعوه وه، یو بېدلیله خبره وه چې هغوی وایي دا میراث د هغه سړي حق دی، دا میراث د هغه سړي حق دی او حق لرونکی هغه دی چې هغه په جهاد کې حصه کوي، هغه د خپل قوم، هغه د خپل خلکو، د خپلې قبیلې تحفظ کولی شي. دا په میراث حق صرف د هغو دی. لہذا زنانه چې کوم دی هغه جنګ نشي کولی، ماشومان جنګ نشي کولی، بوډاګان جنګ نشي کولی، دوی ته په میراث کې حصه ورکول دا ټیک نه دي. دا د جاهلیت د زمانې رسم و. قرآن مجید مطالعه کا، تفاسیر وګوره، تا ته به معلومه شي چې د قرآن مجید کوم رسمونه هغه د زنانو متعلق چې راغلي دي هغه ټولو باندې کراس راښکودلی دی او ټول چې دی نو هغه یې رد کړي دي. قرآن راغی، آیاتونه نازل شول، شریعت محمدي قوانین چې دی نو هغه مونږ ته هدایات احکامات چې دی نو هغه مونږ ته جاري کړل چې نه دا خبره چې تاسو کوئ چې د زنانو دپاره په میراث کې حق نشته دی، دا خبره ستاسو بې دلیله ده، دا خبره ستاسو بې ډبه ده، د دې خبرې څه حقیقت نشته دی. کومه زنانه چې په دقه د میراث په ورځ باندې هغه پیدا شوله، د میراث په ټیم باندې پیدا شوله، که هغه ماشومه ده، نابالغه ده، په دقه ټیم کې به د دې دپاره په میراث کې حصه متعین کیږي. تر هغه وخته پورې به میراث نه تقسیمیږي تر څو پورې چې ماشومه زنانه چې کومه ده حامله ده، د هغې په ګېډه باندې چې کوم دی حمل دی، دې خپل حمل زیږولی نه وي، د دې ماشوم یا ماشومه پیدا شوي نه وي، د هغې نه وروستو به حصې تقسیمیږي. دا عزت او مرتبه او مقام تاله شریعت درکړی دی. دا تاله چا درکو؟ په نورو قومیتونو کې، په نورو قومونو کې، په نورو دینونو کې خو ما تا ته دا نه ولیدلي، هغوی خو به ته چې دی نو هغه د سره په انسانیت کې حسابولې هم نه، هغوی تا ته هغه مقام او مرتبه نه درکوله کوم چې تاله الله رب العالمین درکړې ده، کوم چې تاله شریعت محمدي درکړې ده، کوم چې تاله حضور صلی الله علیه وسلم ښایسته دین درکړې ده. هغه مقام او مرتبه هغه تا ته په یو قوم کې، په یو دین کې چې دی نو هغه نه ده حاصله شوې کوم چې تاله شریعت محمدي درکړې ده. دا خبره ټیک نه ده. شریعت ستا لحاظ په هر ځای کې ساتلی دی، د بې پردګۍ نه ستا هغه منع کړې ده. ته به په بازارونو کې نه ګرځې، ته به په روډونو کې نه ګرځې، ته به چې دی شاپینګونو ته بغیر د محرم نه بازار ته هم نه وځې، ته چې کوم دی د خپل شرعي عذر دپاره هم هغه چې دی د محرم نه بغیر هغه بهر ته نه شلې وتلی. دا شریعت پتا پابندي لګولې ده. شریعت مونږ ته څه وایي؟ د حج او د عمرې لپاره هم
د حج او د عمرې لپاره هم زنانه د محرم نه بغیر نشي تللی شریعت به تعالی څرنګه اجازت دراکي چې ته چې دینو روډونو ته راوځه ملین مارچ وکړه خپل د حق د آزاده کولو دپاره هغه چې دینو په حاشق ورکه په ملک کې دا شریعت تعالی اجازت نه دی درکړی چې تعالی د هغه پاک وطن او د پاک قومونو او د پاک ځمکې د تلو اجازت نه دی درکړی چې په هغې کې یو مونځ په 50 زره دی په هغې کې چې دی نو هغه تا ته چې دی نو اجازت نه دی میلاو شوی مکې مکرمې ته او مدینې منورې ته د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې ته ستا لپاره اجازت نشته د محرم نه بغیر به نه ځې نو تعالی به بازار ته څرنګه اجازت درکړي تعالی به روډ ته څرنګه اجازت درکړي دا خبره ستا غلطه ده جاهلیت زمانې ته تو ګوره ته د جاهلیت د زمانې تاریخ راواخله هغه قانون هغه تاریخونه ته ولټوه کم چې د جاهلیت په زمانه کې د زنانو سره کم کردار کم سلوک کېدو تا ته به د خپل شریعت دا به اسمان ښکاره شي